السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب نن سبا تاسو ته پته را چې د خلکو د اوبېسټي ډېره زیاته مسله ده او هر سړی وایي چې یاره د اوبېسټي لپاره به ډایټ څنګه وي. موږ شروع د څه نه وکړو. نو لږ د ډایټ په حواله راته ووایئ چې په سټارټ کې یو سړی د اوبېسټي ښکار وي نو هغه له څه ډایټ پکار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ښه کوېسچن دی وکړو. نن سبا په ټوله دنیا کې خاص کر پاکستان کې اوبېسټي ډېره زیاته سیوا شوې ده. د هغې سره د اوبېسټي سره ډېرې زیاتې مسلې کارډیک ایشوز راتلی شي، د هغې سره شوګر راتلی شي، هایپرټنشن، بلډ پرشر چې ته موږ د هغې مسلې شروع کېدی شي. تر ټولو لومړۍ خبره دا ده چې کله موږ اوبېسټي معلومو د هغې لپاره موږ د کم ټسټ چې د هغه ویټ او هایټ کوو. بیا د هغه موږ بی ایم آی راوباسو. بی ایم آی کې بیا زموږ سره 4 کټیګریز دي. یو ور ویټ دی، یو اوبیس کلاس 1 دی، یو اوبیس کلاس 2 دی، یو اوبیس کلاس 3 دی. د ور ویټ لپاره جدا ډایټ دی، دغه شان د اوبیس کلاس 1 لپاره جدا دی، د اوبیس کلاس 2 لپاره جدا دی. اوبیس کلاس 3 کې موږ بیا زیات تر فل کوشش کوو چې موږ کیټو ډایټ دلته شروع کړو او د کیټو ډایټ بیا ډېر زیات ښه ریزلټ دی او هغه ویټ ورسره ریډیوس هم شي، کنټرول هم شي. بله خبره دا ده څنګه چې تاسو بل کوېسچن وکړو چې اوبېسټي به مونږ ډایټ او د هغې کنټرول به څنګه وکړو. نن سبا په پاکستان کې زیات تر خوراک چې دی نو هغه د کاربوهایډریټ پورشن په کې ډېر زیات سوی دی. هغه جنک فوډز دي، فاسټ فوډز دي، یا کور کې چې مونږ کوم وړل استعمالوو نو دا د ټولو مین وجه ده چې کوم زموږ اوبېسټي جوړي. ښه خبره دا ده چې یو کس په خپل ډایټ کې ریفاین کاربس چې دي چې هغه ډېر زیات کم کړي، بازاري وړه بلکل نه استعمالي، کم کورني غنم چې او هغه لوکل جرنده او ماشین کې وړه کړي. دغه ډېره زیاته ښه خبره ده، د هغې نه اوبېسټي نه کېږي. د کاربوهایډریټ ریشو چې ده هغه میکزیمم 40% پکار ده. 40% نه چې د هایټ او د ویټ مطابق کم کیلوریز مونږ کلکولیټ کړو چې دله په 24 غنټو کې دومره کیلوریز پکار دي، نو په هغې کې میکزیمم اماونټ د کاربوهایډریټ چې دی 40% پکار دی. بیا دغه شان د پروټین خپل پورشن دی، د فیټس خپل پورشن دی. نو کله چې دی دا پراپر ډایټ شروع کړي او په پراپر پرسنټیج کې شروع کړي نو د ویټ ګین به نه کېږي. بله خبره دا ده چې زمونږ په ډیلي خوراک کې د کمپلسري چې دی مونږ چې ورته دالې وایو د دې خوراک پورشن لږ ډېر پکار دی په نسبت د کاربوهایډریټس. په هغې کې چوله راځي، شوپړ راځي، ډرای فروټس راځي، سبزیان جدا یا یو ټایپ دی د هغې ویجیټیبلز پروپورشن پکې سیوا پکار دی، پلسې سره سره پروټین پورشن پکې هم پکار دی. چونکې زمونږ په دې خاص کر زمونږ معاشره کې د کاربوهایډریټ پورشن ډېر زیات سیوا دی. کاربوهایډریټ مونږ الو ته، وریجو ته، غنم، جوار په دې ټولو کې په چینی، په ګوړه کې، بیکریز چې دي په دې کې زیات پورشن د کاربوهایډریټس دي. نو چې څومره کاربوهایډریټ کم شي دومره به د اوبېسټي خطره چې دی هغه کمه شي. ٹھیک دی جی.